نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا बेशक पैदा कर दे इंसान دا احساس کی قطرې د اوبو نه چې خلط یا موږ امتحان اخیستلی د هغه اړولې راړولې د هغې لره پس ګرځولې د موږ دغې لره اورېدونکو بنا بېشکه مو ښودلې ده ته لاره یا به دې شکر ایستونکی شکرګزار وي یا به ناشکر وي صورت دهر صورت انسان آیت نمبر 2-3 الحث على العمل الصالح په دې آیتونو کې د نیکو اعمالو په تیزولو باندې حکم دی او د انسان کمزوریم ذکر کوي چې الله تعالی انسان لا تدریجن په مزه مزه باندې د یو نعمت نه پاسه بل نعمت او د بل نعمت نه پاسه بل نعمت د یو قطرې ساز کې الله تعالی دنا د مور په خېټه کې ماشوم جوړ کو بیا الله تعالی دی دنیا ته راولې کو د دنیا د ماحول سره آشنا کو دا بل نعمت بیا داغې نه بعد د خپاړو قابل شو دا بل نعمت ته بیا د ګرځېدو د خبرو اترو قابل شو دا بل نعمت ته او بیا داغې نه بعد د الله طاقتونه ورکړه د جنت د ګټلو دپاره او د جهنم نه د بچاو دپاره دا بل نعمت دی نو شکرګزار انسان داغه دپاره الله تعالی جنت تیار کړی دی او د ناشکر بنده دپاره الله جهنم تیار کړی ځکه قرآن اما شاکرن یا به جنتی وي و اما کفورا او یا به جهنمی دولاری متخودلی دی هدیناه النجدین د کامیابی لاره دا مې متخودلی ده او د ناکامۍ لارې متم خودلی ده په کومه لار باندې چې دی ځي دته به هغه نتیجه ملاویږي هغه ځای ته به رسېږي خپل منزل مقصود ته به رسېږي که د ناکامۍ په لار روان شو چې هغه د جهنم لاره ده ناشکرۍ لاره ده د بغاوت لاره ده د معاصیت لاره ده او د شیطان ملګري په هغې ولاړ دي نو جهنم ته به او که فرض که دی د جنت په لار روان شو چې هغه د شکري او د ایمان او د اسلام د طاعت او د عبادت لاره ده چې هغه ته سبیل الرحمن د پروردګار لاره ده حزب الرحمن د الله ډله پې ولاړه ده هغه لار روان شو جنت ته به داخلېږي د دې وجې انسان په دنیا کې د دنیا دپاره نه دی پیدا د دې دنیا نه به سړی یو ځل تګ کوي څه به پاتې کوي انسان چې کله مړ شي د پسې څه ورپسې حدیث کې راځي رسول الله فرمایي یتبع المیت ثلاثه د مړي پسې درې خبرې ورپسې وي یو د اهل له اهله وماله وعمله یو اهل له مال له عمل له فيرجع اثنان ويبقى واحد د سره سی پاتې کېږي یو عمل پاتې کېږي دا دوی واپس کېږي که ډېر خوږ اهلي ډېر خوږ نو د هغې نه خپل اهل واپس کېږي د زین العابدین چې هغه حسین نوم دی زین العابدین ته ځکه وایي چې هغه ډېر زیات عبادت گزارو
د دې وجې نه ته عبادت گزارو خایس وي، عبادت گزارو خایس. هغه مړو دا په قبر باندې ښځې چې دی نو خیمه لګولې وه، یو کال ناسته وه، هلته به ځان له خپل عبادت کوله، دې ته به دعا کوله. کال بعد چې کومه دی نو بس خیمې را غونډه کړه، روانه شوه. نو یو غیبانه آواز وشو چې کم شی ورک کړی هغې بیا موندو، چې کم شی دې ورک شوی دی او هغه په دې قبر کې دفن شوی دی هغې بیا موندلو. نو بیا ورته بل آواز کوي چې نه بس نامراده شو، کور ته لاړم، هېڅ څه ته په لاس باندې میلاو نه شو، نامراده شو، کور ته لاړم. نو د هغې وجه سره وجه دا را چې اصل کې انسان د هغې اهل و عیال که ډېر خوږي، ډېر زیات پې مینې، ډېر زیات مینې ورسره، دا خو دا ډېره زیاته ښه وه چې یو کال دا ناسته و، یو کال. خو که ډېر زیات شي چېرته به یو ګنټه دوه ګنټې هلته کښېني، یا به چېرته چې دعا له یو څو ورځې راشي، یا چې د اختر او په بل اختر باندې د بدعاتو سره ډک چې کوم دی ورته به یاد شي. د اختر په سهار باندې خلک چې دی د لمانځه لپاره تیاري کوي، دوی د قبرونو تیاري کوي، ټول منډې وایي قبرونو ته منډې وایي. په اختر کې چې کوم دی نو سبا له اختر دی، دوی به په قبرونو باندې شروع وکړي، څوک به پې خاورې اچوي، څوک به پې چونې اچوي، څوک به پې چې دی نو بس سیرې اچوي، ګلونه اچوي. دا یهودو چل ول به کوي، دا ټول یهودو رسم دی، دا بدعت ثابت کال ورته یاد نه. خو دغه یوه شپه چې دی نو هغه ورته یاد وي، چې کومه سهار وختي د لمانځه لپاره تیاري په کار ده، سنت طریقه ده، نو هغه دې پرېږدي، په بدعات ورپسې شي، په قبرستان پسې منډې کړي. لکه تا ته اوس یاد شو، د شپې ځه، د ورځې ځه، هر ټایم ځه په سنت طریقه باندې، بیا د اختر خو نه دی. لہذا هېڅ څوک هغه د قبر سره خواته نه سملي، نو سره وده کېږي. او که چېرته تاسو په دې مزارونو کې د منجوران لیدلي دي، نو هغه د خپل جب غم راغستي دي، د خپل جبو هغه داسې په دې بابا مین نه دي چې بابا ته ناست دي، هغه منجوران ته خپل چرسو راغستي دي چې کلاو چرس کې. په ټول پاکستان کې که پابندي ولګي نو په مزارونو کې پابندي نه وي، د دوو خبرو، یو د چرسو د پوډرو د نشو، بل د ګناه د زیناکارۍ. دا ټول مزارونه چې دي په دې کې دا څومره خلک ناست دي، دا ټول چې کوم دی غلا، ډاکوان، قاتلان، چرسیان، پوډریان، حرامیان دي. د نبی علیہ السلام د قبر نه اوچت قبر د چا شته؟ پکاردار د صحابه ټول منجوران شوي، هلته ناست وي. د حضرت ابوبکر منجور وي او هلته ناست وي. عمر فاروق او عثمان غنی او علی رضی الله عنهم چې دا هلته ناست وي، هلته ول کې ناستله. یو صحابي د نبی علیہ السلام د قبر په خوا کې ناست و چې رضا زه به دلته ناست یم، تاسو ځئ. بلال رضی الله عنه څومره مینو، هغه هم هلته ناست نه دی. فاطمه رضی الله عنها څومره چې نبی علیہ السلام باندې مینه وه، هغه هم هلته ناسته نه ده. عایشه صدیقه رضی الله عنها چې کومه دی راځي دعا له راځي بیا ځي، هلته کېناستلې نه وه چې هلته ناسته وه. نو څنګه د بل بابا او د بل مزار او د بل قبر په سر باندې چې ته ناست یې، ځان یې منجور جوړ کړی دی، پته دې نه لګي چې کوم مسلمان یې او که غیر مسلمان یې. ځکه د جمعې مونځ ته نه کې، 15 وخته مونځ ته نه کې، د مانځه نه ته نه خبر، پرله پسې د جمعې مونځ چې قضا کوي او پرېږدي، نه خو منافقي. د جمعې مونځ چې پرېږدي نه خو بیا د دایرې اسلام نه خارجېږي یو وخت په اوقاتو کې، ځکه چې د خو توهین وکړو، ټول عمر تېر شو، د مونځ نه ځي جومات له خواته، جومات ته هغې له نه ورځي او ګډېږي او چرس کوي او پوډرس کوي او حرامیتوبونه کوي او هر څه کوي. یو مزار یو موریدو او صحیح برابر شوی دی، الله دې ښه ساتي. زه هلته په بازار کې ولم، زه یو دوکان له ورغلم، څه کار مې و چې ما کته بس یو سړي منډې کړې، پټکې مټکې په سر دی. ما چې لکه زما نه وتښتېدو که څه چل دی، چې ما کته خانه دا قسمه قسم شیزونه راغستي دا یې راوړه، وایي زه خو ستا په انتظار وم. دوکاندار راته ویل ستا روزانه تپوس کوي. بیا هغه خپل د مزار خبره وکړه، یو مزار کې منجور و. ما ته ویله زه به چېرته تلم سیرت النبي کانفرنس و، ما ته څه پته وه چې مزار دی دلته، مونږ هم داسې لګیا یو که نه. نو بس چېرته تقریر به اورېدلی او د هغې نه بعد هغه الله پرې رحم وکړو، وایي هر څه مې پرېښي دي. تا ته پته نه، ما ته به د روزانه 15,000 روپۍ ورځ میلاوېده، 15,000 روپۍ ورځ. 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 15,0
سپغلا او سپخکارا او بیا راته ویل تا د پته را په دې مزارونو کې د دنیا چې څومره ګناهونه دا شیطان لبنه ورځي وي شیطان لا وزه ته قسم خورم چې دا ګناهونه شیطان لبنه ورځي دا کوم ګناهونه چې مونږ کول کم کم کارونه بس بلا قصې وکړ خبر هم داري په دغه ځای کې دا غوي نو کاوال تناسي قبر سره کناغه خپل غم راغسري خپل جبر راغسري د دیو داغه پادریان یو شه دی کنه یو پادری نه چاته پوسو کو په ګرځه کې ناسو چې په ګرځه کې ناسو چا ورته ویل چې تر ازمه لوی پادری او دومره لوی ګناهونه کې هغه ورته ویل this is my business ودا زما کاروبار دی بی قپا نه ز پیر یم نه راهب یم نه عبادت گزار یم ما دې سره څه کار نشته ری دا زما کاروبار دی کاروبار هغه دا وی کاروبار دی او پیسې ګټي جبونه ډکای دې د پاره ناشتي اصل خبرم دارا هیڅ څوک د چا په خوا کې نه سمجي کپلار مړ شو زوی خواته نه سمجي که خزم مړ شو خاوند یې خواته د قبر سره نه سمجي چې ډډه لګولي او که خاوند مړ شو نو خزه چې کوم دین د خواته د خزه بر بیا هم خي ته څه وخت پورې پریشان وي خپه وي لکه دا خاوند خو د سره نه خپه کیږي دغه پرې دوا ایبا پلار هم چرته بځوي بس خپه لیکن زوی خو پلار بس نه خپه کیږي رور بچا د برور پسې خپه شي لیکن وراره چې کومه پتر پسې نه خپه کیږي سو وختي تور باندې به خبره یا به ختم شي څوک د چا په کار ناراضي د دیو نبی علیہ السلام پروايي چې بيرجي اسنان دا دوتی باقی واپس شي اهل واپس شي مال واپس شي مال څه ده مالدار ته دی وخت پورې نسبت دته د پلانکی مال د پلانکی باغ د پلانکی کور وسه نسبت بل ته شو ژوندۍ ته شو د منله نسبت ختم شو اوس وای د دنه وای د پلانکی مال د پلانکی دولت د پلانکی دا د پلانکی دا نوم تیم بدل شي نوم تیم کټ شي یا د مکې د مشرکانو د رسم مطابق چې کله پاو کې سړی مړ شو مولا علی قاری نقل کوي مرقات کې نو بیا پسې داو خان او د ګډي پیزي او سره سپینځر او توري ډالونه وغیرہ او د اهل عیال او بچي دا په قبر پورې لاړه بس هغه ټول ارث به دې بیرته واپس رااله او دی به یوازې تني تنها د خپل عمل او عقیدې سره پاتې شو او دغه مسله وسوم ده کټ تیراوړي بستر تیراوړي اتلای مال تنه پری دي تلای تیراوړي کمبل تیراوړي هغه صادر تیراوړي د تنو تنها یوازې پاتې شي ويبقى عمله بخاری مسلم حدیث ته یو عمل پاتې شي اوس هغه عمل د سره په قبر کې دی حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائے ان العمل الصالح یاتی صاحبه بالقبر بصورت رجل حسن الوجه ودا نیک عمل دا د انسان ته په قبر کې د یو سړي په شکل کې راشي ډېر خسته مخ وي حسن الثياب خستی جامې وي طيب الريح د مشک او عنبر خوشبوئی تخیږي فيقول ورتوای ابشر بالذي يسرك دا کم شي ته خوشاله کړي په دې باندې خوشخبری قبول وکړه ته جنتی فيقول الميت عمل ورتوي من انت تسوکي ولي فوجهك الوجه الحسن يجيء بالخير استاد مخ دومره خسته دي چې معلومیږي دا چې را تاخير راوړل دي فيقول انا عملك الصالح استاد نیک عمل یم استاد نیک عمل یم ځکه وایي چې یو عمل سره پاتې شي یو عقیده سره پاتې شي الته سره څوک جواب نشي کولای وای مر ربک نو ته نه شي ویل چې وای یو خو جدين هغه شه د مردار هغه طاهر القادر دی هغه په قبر کې وته ورته وای قل ها ربي الله ربي الک الله دې غر کې چې غر استا کار دې ته بوته وي دا استا کار دی هغه بسیم خلک ور بسید هغه تم چې کوم استاسو یو دای شیخ الاسلام وای قبر ته سجده کوما مړی ته پخله کې وای 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 دا پیغمبر کړی دی هغه تم تاسو یو داعی دی یو غټ مقرر دی هغه د شیخ الاسلام ویل دی شیخ الاسلام دې څه خستنو آسان نوم دی چې دی دغه شی ته وې ها دا په دې باندې نه کیږي دا به ته یاد کړی ستا عقیده به جوړوي په دنیا کې کله ستا دا عقیده جوړوي چې مر ربک رب دې پیژندلې رب څه ته وایي رب دې ته ویل کېږي بادشاہ ته وایي خالق ته وایي رازق ته وایي مالک ته وایي حاکم ته وایي تا په دې ایمان نه وړې ستا عقیده وي نو تبعالتی وی چې ربی الله زما رب الله دی خو ستا د عقیده نه وي نو بیا به خبره کوي چې کوم نبی علیہ السلام د منافق په باره کې ویلي ده چې ها لا ادري و افسوس
نه پوهېږم خلقو به څه ویله ما به ویله یعنې امام په ګوټه یادول خلقو په ګوټه یادول ولې داسې ستا امتحان دی د نهم او د لسم چې په ګوټه باندې شی یاد کا اگر که پې نه پوهېږي دې ته وایي او ګوټه یې سوال یاد کړی دی په دې نه پوهېږي چې هلکه دا سوال د ما نه څه غواړي دا ته پته هم نشته دی خو پاس شوې نو هغه ته په پرچه کې څه لیکل تاله پکار دي چې خلک یې وګوري چې هلکه څه یې لیکل دي ټکې لیکل دي لیکن هلته خو لیکل میکل نه دي هلته خو ګوټه نه ده هلته نظریه ده نظریه عقیده ده چې کله ستا دې مطابق نظریه جوړوي عقیده جوړوي ته به جواب کولی شي ربي الله رب زما الله دی یا د رسول الله په باره کې تپوس کوي ستا د هغې سره حقیقي به نه وي د شاعرانو مینه نه وي د نعتخوانانو مینه نه وي په تا قربان نه وي حقیقي مینه حقیقي مینه دی د پیغمبر د رسالت سره د مینه ده ستا په ایمان دی خاتم النبیین ورته وی د ټولو پیغمبرانو اختتام او د رسولانو اختتام پې شوی دی آخري خښته ده راغلې ده بس مهر نبوت بیا د هغې د سنت سره ستا مینه ده اعتقادي لحاظ سره عملي لحاظ سره په خارج کې هم په اندرون کې هم د پیغمبر په توهین باندې ځان مړ کې پیغمبر ته څوک کنځلي وکړي ته بیا په ځان نه پوهېږې دا نه چې ته پکې وایې چې راشه د وکیل دفې پکې ګورې چې دا دپاره او دا دپاره او دا دپاره او دا دپاره نو ته منافق یې دفې پکې نشته دی د پیغمبر په شان کې څوک ګستاخي کوي په هغې دفې نه سوچ و فکر پکې نه یو دم به د خپل ایمان اظهار کې یو دم به د خپل ایمان اظهار کې نو چې ستا دې چې عقیده وي نو که ستا نه بیا تپوس وشي یو ما تقول فی حق هذا الرجل پیغمبر به راښکاره کېږي نه دا امتحان دی دا خبره غلطه ده چې پیغمبر به ورته ښکاره شي چې پیغمبر ورته ښکاره شو نو دا څنګه امتحان دی ولې د علامه اقبال اوپن یونیورسټۍ امتحان دی د علامه اقبال اوپن یونیورسټۍ په امتحان کې کتاب درته مخې ته پروت وي لیکه دي لیکه منډه وهه دا خو دغه امتحان نه دی امتحان څه دی په دې کې به سوال څه وي حاضر به وي جواب به غایب وي جواب به نه ستا په جب کې وي په دې غم باندې خو ټوله دنیا اوس اخته ده نقل نه ختمېږي نقل نه ختمېږي پخوا نه به چې کوم دی نو د سکول د هلکانو نقل کوه اوس د مدرسې طالبان هم نقل کوي که هغوی دې ولډې نه حیران به شي ورته دوی به درنه هیر شي هغوی هم په نقلونو شروع کړي ده ټول نقل دی او نقل دی او نقل دی لیکونکي کتابونو والا هم نقل شروع کړی دی بس کمپیوټر کولاو که زر دغه دی نه پردی کتاب راواله خپل نوم پې ولیکه دا ځینې کتاب راواله خپل نوم پې ولیکه او چاپ یې کړه قیامت په نښو کې یوه نښه دا چې تصنیفات به زیات شي تالیفات به زیات شي د درېیمې درجې طالب هم کتاب لیکلی دی او د څلورمې درجې طالب هم کتاب لیکلی دی او نه پې پخپله پوهېږي او نه پې بل پوهه کولی شي داسې اسان کار خو نه دی کتاب لیکل څه ته وایي ولې لیکې کتاب د یو شي ضرورت دی هغه به لیکې په دنیا کې کله د یو شي ضرورت دی د هغې مطابق لیکل وکړه اوس په دنیا کې یو ماحول کې اوس مسله راغلې ده ولې که به لیکل که نه زړې خبرو ته مونځ بیا مونځ او بیا مونځ او بیا مونځ په مونځ باندې خو په کوم فن کې ته په عربۍ کې 15,000 کتابونه لیکلی شوي وي په پښتو کې به لیکلی شوي دي په اردو کې شته پارسۍ کې شته انګریزۍ کې شته عبرانۍ کې شته سوریانۍ کې شته لاتینۍ کې شته کوم زبان ته یاد دی احناف پې خپل لیکل کړي شوافي پې خپل کړي دي نور پې خپل کړي تا ته څه ضرورت دی پردی خبرې راغلې کتاب نه پرې کتاب الصلات د مونځ طریقه د مونځ طریقې خو بلا لیک دي دا تش د دې دپاره چې خلک وایي دی ملا دی او ځان له پیسې وګټي تجارت شروع کړي که نه تا ته ضرورت نشته ولیکه که نه د ښځو د سړو د مونځ فرق کتاب ولیکه که نه زه به دې ومنم ولیکه چې څوک یې درنه واخلي لیکلی شي نه شي لیکلی کم شی چې هغه د لیکلو ضرورت دی په هغې څوک لیکل نه کوي خو چې د کم شي ضرورت نشي په هغې خلک لیکي دي نو دا د قیامت په نښو کې نښه ده چې لیکل به کوي څه به کوي د هغې نه به راخلي د هغې نه به راخلي نقل یو عام شو بعضې خلک کوي مونږ وایي د دین په نقل راغلی دی دا تا ته چا ویلي دین په نقل راغلی دی دین په حفظ راغلی دی په یادو باندې راغلی په یادو د نبي علیه السلام نه قرآن دی صحابو یاد کړی دی او د هغې نه لیکلی دی ته یاد کړه او د هغې نه ولیکه دا حدیث چې کوم امام بخاري یاد کړی دی نو بیا یې لیکلی دی امام مسلم یاد کړی دی نو بیا یې لیکلی دی امام ترمذي یاد کړی دی نو بیا یې لیکلی دی تا دا پته نشته تدوین وروستو شوی دی اول حفظ شوی دی حضرت ابو هريره احادیث لیکل او یادول هغه یادول او کوم صحابه چې لیکل نو هغه نه یادول ډېر کم راغلي دي ډېر کم لیکل ډېر دی او یاد کړي کم دي نه اول یاد کړي دي ډېر لیکلي دي صدقه نقل چې کوم دی موږ څه کوو امتحان کوو چې څومره نقل دی په حافظه کې کړی دی دا هغې امتحان اخیستلی کېږي هلته به دا نه چې نبي علیه السلام ورته ښکاره شو او دی وایي چې دا څوک دی محمد صلی الله علیه وسلم دی نه ستا عقیده جوړه وي لکه مخکې چې ما څنګه ویله بیا به جواب کولی شي چې دا خو آخر النبي محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی د اسلام په باره کې ستا نه تپوس وشي اسلام په باره کې څه وی
نو ته به هله جواب ورکولی شي چې کله تا نظر اسلام دا منلی وي. نظر اسلام چې زما د زندګۍ، زما د ژوند، د معاشري انفرادي، اجتماعي، قانوني، سلطانی، انفرادي ټول زندگی دا په اسلام کې ده، دا نظریه ما من الله. بس عمل کې به کوتاهي راځي، بیا به جواب کولی شي. لہذا دا عمل دی، ستا هغه نیک عمل یم ښایسته عمل دنیا کې تا زه ومنلی و. نن زه ستا سره یم، مه خفه کېږه، خوشحاله به یې. ځکه چې واقعي خبره هم داره، کله چې د انسان سره ښه طبیعت والا، ښه خوی والا، ښه مزاج والا، ښه شکل او صورت والا انسان چې کوم دی موجود وي، په محفل کې ورسره ناست وي، د هغه غمونه ختموي. او کله چې بد شکله راشي، بد صورته، بد اخلاقه، بد سیرته، څخه بوی تېخېږي، وایي پروردګاره کله به دې خلاصېږم. نو چې کله انسان ښه وي داسې صورت کې به سره عمل لازي، او چې کله بد وي نو د هغې واورئ. واما العمل السیء فیاتي صاحبه فی القبر بصورة رجل قبیح. بد عمل به د انسان ته په دې قبر کې د یو بد شکله سړي په شکل کې راشي، قبیح الثياب څخه جامې وي، قبیح الوجه څخه مخ وي، ګنده مخ وي، منتن ورې څخه بوی به تېخېږي. فیقول ابشر بالذي یسوءک. دی به ورته وایي چې ومړیه خوشخبري قبوله که په هغې باندې چې ټول عمر به تا څه کوي، تا به غمجن کوي، تا به پریشانه کوي، تا به خرابوي، تا به خفګان ته رسوي. نو دی به ورته وایي هذا یومکم الذي کنتم توعد. دا هغه ورځ ستا سره واده شوې تا نه منله. فیقول من انت، دا ته څنګه شې، دا څومره څښه یې، څومره ګنده یې، توره سختې خبرې ماته کې. فوجهک القبیح یجیء بالشر. د دې مخ نه دې پته لګي چې ته ډېر بدترین یې، ما له دې شر راوړی دی. فیقول انا عملک الخبیث. ستا هغه خبیث او ګنده عمل یم. كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا في معصيته فجزاك الله شر. وای ته همیشه د نیکونو په شاوې سوس وې، او ګناهونو ته او شر ته به دې منډې والې، مخکې بتلې، معصیات ته بتلې. نه الله تعالی جزا درکړه، به شر یې درکړو که نه، دغه شر دی ستا دپاره. ته به نن چې دی د دې سره یې ټول عمر به زه ستا سره یم، ته به زما نه جدا کېږې نه، زه به ستا نه جدا کېږم نه، بس ته به همیشه پریشان یې. لہذا دنیا کې دا اعمال دي، د دې وجې نه یو زمانه به بیا راشي خلک به بیا پریشانه وي. خلک به دا وایي چې کاش زه چا 15 منټه پرېښودې، عمل مې وکړې. قرآن د هغې ذکر کوي سورة مؤمنون کې چې حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. چې کله دا مرګ ورته راشي ربه ما واپس کړې. ولې څه دپاره؟ وایي لعلي اعمل صالحا فيما ترکتو، چې په دنیا کې مې څه پرېښې دي که نه چې نیک عمل وکړم. نو قرآن به ورته وایي چې واپسي ناممکن ده. جهنمیان هم دغه چغه وباسي، وهم یسترخون فیها. دوی په جهنم کې چغې وباسي، څه به وایي ربنا اخرجنا نعمل صالح غیر الذي كنا نعمل. ربه موږ د جهنم نه وباسه چې موږ نیک عمل وکړو. کوم عمل؟ هغه چې خلقو ته پې نجات میلاو شوی دی. هغه خلک چې موږ ته سپک کتل، چې مړه ټول عمر بس عمل او عمل او جایز او ناجایز او منځ او روژه او زکات او دا خبرې دي، نور څه نشته دی. دا دنیا او دا معاشره کوم ځای کې خلک وایي که نه، وایي هلکه پلانکې وایي سپوږمو ته ورسېدو، انور ته ورسېدو، پلانکي ته ورسېدو، پلانکي ته ورسېدو. نو ته خو په ځمکه باندې ناست یې، ته خو هېڅ چېز ته نه رسېدلی. ته خو په ځمکه باندې یې، ته خو سپوږمۍ ته مو نه رسېدې، ته خو لوړ ته مو نه رسېدې، ته خو اسمان ته مو نه رسېدې، ته خو دا اوس هم په ځمکه ګرځې. که هغه څوک یې وایي نو هغه خو ویلی شي ځه خیر دی ځه، لیکن ته خو نه شې ویلی. ته خو د دې زمانې پیداوار یې او قشاندې شی یې. څنګه چې موږ په ځمکه ګرځو داسې ته ګرځې. کم خوراک کاک چې مونږ کوو هغه خوراک کاک ته کې، او چې کم قرآن والا دي هغه بر رسېدلی دي، عرش ته، عرش ته رسېدلی. د الله کلام دی که نه، هغه لاړه بره فرشتو ورسول، فرشتو هغه اطلاع ورسول پروردګار ته. داسې یو محفل دی، خلک ناست دي، قرآن وایي، درس کوي، دا کوي دا کوي دا کوي. د بره نه ورته چې کله فرشتي وګوري دا داسې پړقېږي لکه د ستورو په شان دي. دا محفل لیل چاو یعنې د دوی اطلاع لاړه بره ورسېدله. د دوی ارواح به علیین ته رسېږي، بره به رسېږي. لیکن چې کوم خلک فاسقان فاجران دي د هغوی ارواح خو به سجین ته ځي. نو دا ځان ته چې وایي چې مونږ ورسېدو اسمان ته، خلک دې ځای ورسېدو، ته خو هېڅ ته نه یې رسېدل، ته خو په ځمکه باندې ګرځې، ته خو د هېڅ هم نه، ته خو ځان ورسوه که نه چې مونږ دې وایو. نو د رسېدلو خو ستا سره څه سوچ او فکر هم نشته، نه طاقت شته. نو د قیامت په ورځ باندې په جهنم کې به هم دغه خلک چغې وباسي چې یو ظلم واپس کوي. نو قرآن ورته وایي چې نه، واپس کېدل خو ګران دي. اوس به تاسو همیشه همیشه دلته پرته یي، دلته به ستاسو زندګي وي. دا جهنم دی، ولا تجزون الا ما کنتم تعملون. تاسو ته خو نن
ظلم در سره نه کېږي سیسم کړي دي هغه ته ملاویږي څه کارونه کړي دي هغه کارونه ته ملاویږي د هغې بدل درته ملاویږي نور خو څه نشته دی نو دا ضعیفان دا کمزوري دا عاجزان ورې داسې مه وایه چې بس ضعیفي میزوبي د الله خوښه نه نبي علیه السلام فرمایي کره مؤمن قوي مؤمن د ضعیف مؤمن نه بهتر دی صحابه چې و دا ټول کره مؤمنانو دا قوي ایماندارو قوي میزوبان نه و په دین کې میزوب نه چلېږي یعنی یو خو پیدایشي طور باندې بیماري که نه معذور هغه نه یادوي لیکن ته اوس وایې چې هلکه زه ښه کری یم منډه والی شم لاسونه مې چلېږي سترګې مې چلېږي غوږونه مې چلېږي خپې مې چلېږي سوچ او فکر مې چلېږي او تا ځان نه چې کوم دی نو ګربه مسکین او ګد نشین جوړ کړو او ته وایې چې دې ته مسلماني وایي دا مسلماني نه ده هېڅ څوک په صحابو کې دا نشي پیش کولی چې هغه چېرته ګد نشین و یا چې کوم دی ګربه مسکین و یا د هغه سلسله و بس راشه کښېنه دلتې یو مزار جوړ کړه او هلتې کښېنه بیا چې کله هغه مړ شي د هغه پلار بچی چې کوم دی راشي چې هغه مړ شي د هغه نوسی راشي چې هغه مړ شي بیا خاندان ګیلاني او خاندان پلانکي او ګیر او برید دواړه خراب دي څومره رامیتوبونه یې دا کولی شه خو چې کله کال راغی نو عرس دی نو په عرس کې به ګیلاني صاحب غټ پټکی چې کوم دی والی دلتې بناسي په غټه کرسۍ بناسي وي دا سره هر یو سړی راځي سجده ورته کوي لاس ولخ کولی هغه د روژې نه دی خبر هغه د مونځ نه دی خبر هغه د زکات نه دی خبر هغه د حج نه دی خبر دا پیري ده د دې چې کومه دی نو صحابو دا ذکر کړی ته وښایې به صحابو کې یو سلسله چې حضرت ابوبکر وفات شو هغه په قبر کې چې دی قبر خواته زوی ناسو بیا د هغه خواته نوسی ناسو ستا نیکه چې کومه دی نو دا حضرت ابوبکر نه غوره دی ستا نیکه چې کوم حضرت عمر نه غوره دی ستا نیکه د حضرت عثمان او حضرت علي نه غوره دي د هغې صحابو نه غوره دي ستا نیکه خو دې زمانې پیداوار دی د تابعین نه وروستو راغلی دی ته به تابعین نه وروستو راغلی دی الله دې معاف کړي که نیک سړی او که بد و بیا دې الله معاف کړي زموږ سره څه کار دی خو لیکن الله ته رسېدلی ته پې قسم نه شی خوړی طلاق پې نه شی اچولی دا جنتي دی واچوه بې که نه ښځه یې طلاقه ده نه پې قسم خوړی شي او نه پې طلاق اچوي انشاءالله به ورسره وی انشاءالله خلق هم چې دی ته پاتې شو چېرې ظاهري مصنوعي لحاظ سره څه دي بس دا زندګي ده دا پیر پرستی او قبر پرستی او ظاهري مصنوعیت په دې باندې کار نه کېږي د دې وجې نه دنیا چې کومه دی نو تلو واله ده هسې نه چې دا مونږ څه خورو که نه یو وارې عمر فاروق رضی الله عنه نبي علیه السلام او بکر صدیق نه وږي شوي دي نبي علیه السلام وږی شوی دی 2-3 ورځې خوراک نه دی کړی هېڅ نه میلاوېږي د غرمې ټایم دی سره راووتو لږ ساعت بعد چې کدا ابوبکر صدیق رضی الله راووتلو نبی علیه السلام مسکی شو زما خیال چې کوم شي زه راایستلی یم هغې ته هم راوایستی وویل او یا رسول الله داسې وږی شوی یم بهر ته راووتم چې کاته عمر فاروق رضی الله راووتلو نن خو مونږ د خوراکونو هسې نه جوړوي الله تعالی په استدراج کې مونیسي ګورې قسم دی کپړو ته ګوره پیزار ته ګوره خوراک ته ګوره جامو ته ګوره هر شي راحت ته ګوره کورون ته ګوره او بیا خصوصي طور باندې هلکان خو دا پرېږده خو دا ښځې دوی ته وګوره څومره ناشکري کوي پخوا نه چې کوم 2 منګي 3 منګي چې کوم په کور کې اوبه واخلي خلک یې اوبه ختمې شي اوبه به نه ختمېږي هر کور چې کوم 2-3 ټنکۍ چې کوم د ورځې اړوي لوښی ورته نیولی لکه د شکي ملا یا د شکی شي چالتې ټوټه یې کړه او کړه خپل ته داسې اړی او داسې اړی داسې اړی او داسې اړی لکه د اوبه د جومات اوبه دې ټولې ختمې کړې لاړ شه سیند ته لاړ شه هلته غوپه ووه بیا راځه نو دی به د لاس په اړی لوښی به ته اړی او راړی اړی او راړی د دې څه خیال دی چې دا ګناه نه ده دا اسراف نه دی دا اوبه ضایع کول نه دي سعد رضی الله عنه خو ولاړ دی اودس یې کولو نبي علیه السلام ته فرمایي وایي سعد دا څه کې ما هذا الصرف دا اسراف او یا رسول الله په اودس کې اسراف دی اول چې او ولو پی نهر جارین که په جاری نهر کې ولاړې که نه نو هم به د 3 ځله زیات اوبه خولې ته پوزې ته نه اچې او د دې ټوټۍ کلاو کړې ده څومره اسراف روان دی د خوراکونو څومره اسراف روان دی د هر شي اسراف روان دی خو هسې نه چې ته استدراج وګورې الله مونې نیسي کله کله پروردګار زحمت راولي خو کله الله تعالی نعمتونه داسې کلاو کي چې د انسان په ذهن کې داري زه ښه سړی یم لیکن هغه ښه سړی نه وي الله تعالی به چې کوم نعمتونه انتها کوي چې بس یو دم یې ګرفتار کړي چې په آخرت کې ستا څه پاتې نه دي اوس نو چې دوی روان شو چې کله روان شو څه وکړو نو ویل چې یاره پلانکې صحابي چې انصاري دا خواله ځو چې کله هلته لاړه دروازه یې ووهله بیبي کور کې ده
هغه زر چې کوي چټای میټای وتره راوېستل، هغه ته خوراک او دنه لاړه او زما خاون راځي اوبه راوړي، خوږې اوبه راوړي. چې قاتل هغه را روان دی مشکې په وګره او چې لري نبی علیہ السلام ولیدل، ابوبکر عمر رضی الله عنه ولیدل، نو بس را پمنډ شو او دا مشکې سم خړب خړب کوي را منډي وي. زره مشکې خو دورغه د کجوري چې کومادین یو غنګوچه دایره پرې نبی علیہ السلام له کجوري به دراوله یا رسول الله په دې کې هر قسم کجوري شنی پخې درمیاني به داغه پس چاړه را واغستره. نبی علیہ السلام الحلوب ترته د شودو بيزاله لنه کې د شودو نه مزان خلاص کې وینا شودو بيزنه ده خوراک وکړو. نبی علیہ السلام الحمدلله ټول ویلا دې خوراک ونه کو چې بس سموږي و راشه سم د شلو کسانو خوراک وکړو نه سمره د ازواج شان خوراک وکړو. نبی علیہ السلام عمر ته فرمای چې تا ته پته را الله تعالی بستانه دې نعمت ته پوسم کوي وخه دی وخوړه کجوري دی وخوړه خوږي وبدي په ځوس کړي د دې تاسو کې بس اړه سخه پښ بدا غنګو چې داسې اوچت کو دسمه کې تیرا واچوي دا د هر شي ته پوس کیږي یا رسول الله دا څه کیږي. ها نبی علیہ السلام ته فرمایله چې تاسو ویلا چې الحمدلله اوس په مونږ مو کې د ماسپخینه کول چاو وینا شکر خو نه کوي چې نه بس ته کنه دا شکر ادا کړ کنه او چې کله دې شکر ادا کړ د نعمت مستانه الله ته پوس نه کوي چې ته بیرست معصیت او ګناه نه کې ته عبادت کې او ته الحمدلله وې خو چې ته الحمدلله مونږ وې او رست پاغي باندې معصیت او ګناه کې نو بیا بستانه ته پوس کې خامخ دغه وجه چې کله بیت المقدس فتح شو خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ هغه روټي کړی دا خپل مالی غنیمت کې سمې لاو شوی دی نو پاغه باندې روټي کړی دا. عمر فاروق رضی الله عنه راغی امام قرطبی د دې آیات تحت نقل کړي چې کله سورۃ حقاب آیت نمبر 20 روټي ته چې کله عمر فاروق رضی الله عنه راغی پاکلو سیده ساده جامو کې دی پاکه جامو کې دی چې کوم شلیدلې دي او ټوکړي وته ګنډلې شوی دي سلیریش ټوکړي پاکه جامو کې راغی. عزت پدې کې نه دی چې خامخا دی سړی ځان برابر کوي. ټیک خبره ده چې د مجلس لپاره د محفل لپاره د جمعې لپاره د اختر لپاره خې جامع غوستل د سنت دي لیکن هغه نه غوستل هغه وجه دا چې خلک په کومه سرکش شي خلک په کومه دا مالیات د سی وړاو نو پاګه کپړو کې راغی خطبه ورکړه په بیت المقدس باندې پاګه منبر خطبه وکړه خطبه نه بعد چې راوتلو نو ورته وایي چې امیر المؤمنین ما روټي کړی د خپل مال نه حلال مال له پاک مال له مالی غنیمت د ټول نه پاک مال په مقدس مکه باندې دا د مالی غنیمت ته. دویم نمبر پاک مال چې خزه تعالی خیراتی خپل مہر در کی کنه دا ټول نه پاک مال رټول نه پاک مخکې ما تاسو د امام قرطبی نقل کوي سړی بیمار دی نه خکېږي خپل خزې ته دی وای چې په خوشی باندې ته خپل مہر نه مال صحیح سره کا هغه باندې دی هغه خرڅ کی پاغه پیسو باندې دی شهد والی او دا باران او بوت دی انتظار کوي نو باران چې کله وشي نه دی دا او با دا دی راواخلي په دغه شهدو کې دی ملاو کې دی شربت جوړ کې دا دی وس کی وای درې پاک یوز شو درې وانو کې شفا الله چوري ده الله بول شفا ورکوي. زما تجربه د امام قرطبی چې دا واقعي د سکیږي نو پاک مال د مالی غنیمت ته. دویم پاک مال چې دا د مہر مال له خو چې په خوشی باندې په زور او په زبردستی نه تعالی درکې. او دریم نمبر حلال کسب د خپل لاس ګټه چې پاکي ملاوت نه پاکي دوکه نه پاکي حرام نه پاکي زکات پاتې نشي پاکي قسمونه نه ظلم او زیاته نه وي دا ډېر پاک مال دی. نا ورته د مال غنیمت حلال مال له بدی می روټي کړی دا او خانه به پخړلی او چرګان دی هر څه راوړي دي څومره مالوي پاکه ټول ډوړی کړل. عمر رضی الله عنه چې کله ورغه چې دا چې روټو ته وکتل دی او خانو ته وکتل چې سالم چې کوم دین هغه سجی کړي روست کړي دي پخ کړي دي بس کرو باندې څه ګنا نه کل ماشیت ول بس ماشیت چا دې څه وکتل ناغه ورته ویل چې را سیف الله مخه پکې غزا دا روټي نه چوپړ ته په دې باندې خپکیږم دا څومره لخر چې دا دي وخري ټوله دا وتر دنه اول چولی نا ورته جواب کې ویل چې را اصل خبره دارا چې که سباله زمان الله تعالی ته پوسوږي چې اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا
تا خپل پاکیزه خوراکونه ټول په دنیا کې ختم کړي دي. واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الارض بغیر الحق. تا خپل مال ختم کړی دی، وستا زما سره څه پاتې نه دي، نو زه به څه کوم بیا؟ نو بس هغه ورته چې ټیک ده ته نه خورې مه خوره. ټول لښکر ته یې راوخوړه، حال دا دی در لپاره جایز و، در لپاره حلال و، لیکن د هغه مطلب دا و چې که فرض که زه دا وخورم سبا له به زما نه وروستو چې کومه خلک راځي، وزیرانی، ګورنرانی، سالارانی، صحیح بیا به د حرامو د حلالو تمیز ختم شي. بیا به له روټۍ کې خامخا نه به حلالو ته ګوري نه به حرامو ته ګوري. نه په دې وجه زه خوراک ته تیار نه یم. بهر ته راوتلو دا خپل خورجین نه بلال ورسره دی رضی الله عنه، د هغې نه د وربشو روټۍ راواخیستله او د هغې سره اوبه وې، بس یو 2-3 نوڼې وکړې، اوس 2-3 ګوټه پسې وکړو، خبره ختم. دا نه افسانې وي، نه قصې وي، نه متلې وي، نه خیالیات دي. د صحابو تصور یو خیال جوړ شوی دی نن سبا چې اړه دا خو پته نه لګي فرشتې به وي په دنیا کې داسې زندګي څوک تېرولی شي. دا خو ډېره بعیده خبره ده، دا خو ډېره زیاته ناممکنه خبره ده، لیکن دا ناممکنه نه وه، دا ممکناتو، دا خیالیات نه و، دا حقیقتو، دا افسانې او قصې نه وې، دا حقیقتو، دا موجود شوي وې. هغې خلکو دا زندګي تېره کړې وه، دا ډېر لږ ساعت لږ ټایم دا پر خپل دنیا کې تېرول د دې دپاره دي چې د آخرت دپاره پکې ته څه ګټه وکړې. الله تعالی موږ د دنیا دپاره نه یو راولېږلي، تش د دنیا د آبادۍ دپاره. الله تعالی موږ د آخرت د آبادۍ دپاره رالیږلي یو. هلته د کور د جوړولو دپاره رالیږلي یو، دلته د عارضي کور دپاره رالیږلي یو. دا څومره پخې آبادۍ چې دا ټولې عارضي دي. ځاله ښه پوخ کور جوړ کړه، خو ته ورته عارضي ووایه. عبادت پکې مه پرېږده، الله پکې مه هېروه، رسول پکې مه هېروه. او که فرض که په دې کې د الله او رسول هېر شي، دا هر څه ناکام دي، دا پلتو دي، دا د انسان دپاره خساره ده، خساره. سبا له بیا څه پریشانه یو. الله تعالی دې مونږ ته زمونږ هغه کارونه چې په کومې کامیابي د هغه محبوب وګرځوي، او هغه کارونه چې هغه د ناکامۍ کارونه دي، الله تعالی زموږ په زړونو کې د هغې سره نفرت پیدا کړي. وما علینا البلاغ.